وای قوم سر کرم کرم شي عمران غواړم کو قاتل مې ټول جهان شي عمران غواړم او داسې دی لاس کې پر کلاشنکوف سکه دا خو بس دی 14 اگست په خوشحالۍ کې د پونکې جاجر وربوټ کوي جاجر आवाज څنګه دی आवाज زور کې نه دی هر سړی په میټي منځرموت کې پروت دی هر سړی په لوټ مار کې پروت دی هر سړی په سیاست کې پروت دی هر سړی په لوټ کې پروت دی خو زما جشن ازادي هم د دې دپاره راغله چې د پاکستان جنډه خلکو پرېښوده د عمران خان جنډه یې اوچته کړې ده زه په دې باندې افسوس کوم نعره تکبیر الله اکبر پورا ادې مې پوهېږه ستا دوه جنډې دي نن خو 14 اګست دی ته کوم اګست مناوې نو 14 اګست هم مناوو خو د دې مطلب دا دی چې رولولي مینا او خلوص او محبت دا د یو بل څخه قایم کو ځکه چې بری پاکستان کې افغانستان کې داسې نمک حرام شته چې هغوی په دې وطن کې دغه پیدا کوي اختلاف پیدا کوي چودہ اگست خوشحالي مونږ ولې مناوو په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی او جی 14 اگست زه دې ویرولم بابا خلک ټول راغونډ کړي سبا 1000 روپۍ جیب کې نه وي چې زه تنخوادار یم زه به خپل کاوډ کوم زه کریم ډایرکټر یم ما 100 روپۍ تنخواه ما څه پیسې نشته ټیک د پاکستان مونږ چې مونږ او 10 په خوشاله کوو جمعې مونږ کوو د سونه کوو ټیک د انډیا نه مونږ بل شوي یو خو په سر مو سرمایدار غاصب سماج ولاړ دی چې راوړه دا والا تو ولا چاړه پوګې درکړې پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پښتونستان نه لالوان نسل اته تپاتو ماشومان تپات ول ریناټۍ تپات پې تالتونه تپات ول تاولې تپات ول نن ماشومه تلې نن ماشومه د حپلې نڅې تولې منه به د ماشومانو منه به بادان د حپلې نڅې تولې امیده به ما حپلې نڅې ته وته ماشوم لا باسې پله مولولو پله پالولو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاہد خان شاہد ام د پریار ٹی وی نا نن 14 اگست او 14 اگست زمون د آزادۍ ورځ ده 14 اگست 1947 باندې پاکستان آزاد شو او دغه ورځ مونږ د آزادۍ مو په دغه ورځ مونږ خوشحالي مناو خو د بد مرغه د ملکن ټریفک جام دی تقریبا د 3 غنټو راسي د لاره بند ده مونږ پکې خپلم ګیرو خو مخکې به ځو چېرته چې خوشحالي راټوله شوې هلته به ورځو دا 14 اګست خوشحالي مونږ ولې مناوو په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی او جی 14 اگست زه دې ویرولم بابا الله خیر ولې کړو زموږ په سیګر دی زه په مسته ما اکثر ستاسو دغه دي اکثر دغه کې څه ځان نه کړم نو څه څه کوو دا نننۍ خوشحالي مونږ ولې مناوو دا 14 اگست په دې باندې پاکستان آزاد شو په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شو جی جی آزادۍ په حواله څه ویل غواړي بس دا 14 اگست خوشحالي د خلک راجمع شوی دی لری لری ځایونه خلک راځي او جی خوشحالي مناو بالکل ملکان کې جی بالکل ته کوم ځای نه راغلی زه د بټخیل نه راغلی او جی ته څه ویل غواړي زه غوجي دا ویل غواړم یو امن غواړو بل پښتونستان غواړو پاکستان کې چې دا داسې حالات روان دي دا پاکستان نه دی مونږ ته یو بل پښتونستان پکار دی ځکه چې په پنجابي به چې د اوسه پورې دماکه شوي بل څه شوي مونږ ته امن پکار دی پښتونستان غواړو پنجابي سره مونږ یو کېده نه غواړو چې مونږ ته بېله صوبه راکړی شي پښتونستان دا حالات دي دا کوم حالات دي د امن په باره کې د امن په باره کې دي چې مونږ امن غواړو او پښتونستان غواړو ځان له یو پښتون خو نور پښتون منظور پښتون ته څه وی پکې بابا راشه بابا نه مو کوئی کریم ډاکټر مو ظالما لګ دی
د کیمرامین ته خو لږ ځای پرېږدئ که نه د اول خو تاسو په خیرالی ملکان ته او 14 اګست دی په دې ورځ باندې دا هلک خو وي جذبات نه کوي چې پنجابیان نه منو په دې ملک کې سرونو صوبو قرباني ورکړې ده قائد اعظم علامه اقبال محمد علي جوهر سلیم سپرا د بیا خاص کر باچا خان ټیک ده هغه یو نر لیډر و د پښتنو لیډر و او پښتونستان یې غوښتو اخر څو کاله پس هغه ته خیبر پښتونخوا نوم ورکړی شو په دې ارمان باندې هغه لاړو ګور ته د هغه بچي د سپندیار دی مل دی هغه بچي څه کوي بیا کوي خو باچا خان بابا د ملک د ډېر څه ورکړي زموږ بابړې شهیدان پرون 12 اګست ما پکې تقریم کړو چې زموږ خویندې سرتوري دي زموږ بچي نهر دي خلک ټول راغونډ کړي سبا 1000 روپۍ جیب کې نه چې زه تنخوادار یم زه به خپل کاروډ کوم زه کریم ډایرکټر یم ما 100 روپۍ تنخواه ما څه پیسې نشته ټیک د پاکستان مونږ چې مونږ او 10 په خوشاله کو جمعې مونږ نه کو د سونه کو ټیک د انډیا نه مونږ بل شي یو خو په سر مو سرمایدار غاصب سماج ولاړ دی چې نه ونسمو البته نه پرېږدي هغه یو شاعر وایي په سر مو داسې جوخ د سرمایې قصاب ولاړ دی د نوي نسل فکر مو البته نه پرېږدي حالات مو د حالاتو بغاوت نه پرېږدي د خپل خوار غربت مې محبت نه پرېږدي او د ګل په شان جانان ته څنګه وایو چې راشه زمونږ کچکونه مونږ ست نه پرېږدي مونږ پښتانه یو غریبانان یو غیرت من کې دی ننګ من کې دی ایمان من کې دی حیا من کې ده او ګټه دې بل چاته ډیم زما دی زمرود زما دی ځنګل زما دی هر څه زما دی د پښتنو دی مزې پې بل څوک کوي په دغه زمانه د امن دپاره چې هر بچې دا امن نه دی موبایل بچي د قلم پکار دی تمانچې په ځای ټوپک په ځای قلم کاغذ بسته پکار شي نوی نسل او پاکستان دی زموږ وطن دا پنجابیانو نه دی دا پښتنو آزاد کړی دی او د دیر او سواد بجوړ خلکو قرباني ورکړی اوس هم پکې د پښتنو اوس هم پښتانه در په در دي چاخ پې نشته چا لاس نشته څوک یتیمانان دي څوک کونډې رنډې دي اوس به 14 اګست څوک خبر هم نه وي بچي بیا هسپتالونو کې پراته وي د چا به روټۍ درک نه دی موږ ټیکې ورچا بنګلې نه خوړلې دا څنګه پاکستان دی دا پاکستان خو نه دی دی زموږ ملک دی فخر پې کوو خو هی از نو لایف بس او دا کوم پونګې چې غږی دا د ازادۍ یو دغه ما په خپل د درې واله راوړل کار کې پوښتې لکه چا سره پونګې دا شلګه پونګې شته چا سره پونګې راوړه دا والا تو نه چاړه پونګې درکړې پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پښتونستان زنده‌باد نه زنده‌باد باچا خان زنده‌باد باچا خان زنده‌باد عمران خان عمران خان هم زنده‌باد زنده‌باد واچو بچو چټیای باچا خان مننه د پوره چیرې مهرباني مزیدار چیرې الله ګران دا نننۍ خوشحالي چې موږ مومو دا د څه د وجې دا بس پاکستان به ډېر وځل شرط شوی 1947 14 اګست ټیک ده او ان شاء الله هر سړی خوشحالي مناوي خو یو د پولیسو د لاسه خلک هر سړی تریل دي چې پاکستان تحریک انصاف جان ډېر اغوستي دي او تنګۍ را تنګۍ یې عمران خان نر دی تحریک انصاف نور یو پارټي نه منو نه ته اوس تنګ کړی په جنډه باندې مونږ نه جانډې اغستې وي او دا چلې واغه چلې مونږ ته ډېر په زور او په دغه واغستې بیلې بیلې پارچې ورکوي چې دا بدل درکو او دا بدل درکو خو دا د عمران خان حکومت نه به دماکه و اسپم نو په باجوړ کې دماکه شو فضل الرحمن ته دوبه ته لاړو ټیک ده چې کله خلکو خو به عزت دغه کو نه داري خپل دغه د لاس لاړو عمران خان په یو आवाज باندې ارزه ته ځان رسی ارزه ته دی غلونی ولې دی د دغه ریکوست دی چې دوی آزاد کی دا د بالټۍ خبرې ډېرې مکو ورک پشي وای کوم سر کرم شي عمران غواړم کو قاتل می ټول جهان شي عمران غواړم او دا څنګه لاس کې پر کلاشن کوب سکے دا هو بس د 14 اګست په خوشاله کې د پونکي ورپورټ کوي جاجر پیوا आवाज څنګه دی आवाज سور کې نه دی ته سور کې غلا زه بالکل سور کې څنګه یې خې بالکل خیر خیرت دی جنډا خو دې لګول مبارک شه 14 اگست مبارک نو 14 اگست خو دې خو مبارکي به یې خلونو ولی نن د آزادۍ ورځ مبارکي بنالي نو خوشاله ورځ بالکل سپینې مو وایي که ژوند کوي سپینه خو به زما وینا یې که نه او نو خبر دا ده که نه چې نن د 14 اګست ورځ ده زما په باجوړ کې ماتم زما په منګوره کې ماتم زما پېښور په سرو وینو رنګ زما خیبر پښتونخوا تباه و برباده زما بالکل
ټول سیاسي پارټۍ 0% عمران خان په 0%، نور سیاسي پارټۍ په 0%. واحد د الله نظام کمول په غواړو. موږ چې دا ویو زموږ د حضرت عمر فاروق غوندې دی خلافت د دې دپاره داسې یو سړی راشي چې هغه د حضرت عمر صاحب په وخت کې به هغه په لارې کوڅو کې به ګرځېدو، د هر یو کور تپوس به کوو چې ګور چې یو زنانه چې کوم ده هغې په کاڼي په کټوۍ کې اچولي دي او خپل ماشومانانو ته وایي بچو شا به دا پخېږي. افسوس دا دی موږ ته داسې سیاستدان پکار دی چې هغې د ماشومانانو په قور باندې هغه ماشومانان وده شو او سهار چې راپاڅېدو حضرت عمر فاروق صاحب د هغې انتظام د خپل بیت المال نه وکړو. زه خو افسوس دا وایم دا پاکستان دی که دا آزاد پاکستان دی موږ خو نه پوهېږو د پښتون د وینو سره لوبې کوي. موږ خو دا ویو ټول سیاسي پارټۍ ته په چلنج وایم چې بالکل هر سړی په میتې منظرموتې کې پروت دی، هر سړی په لوټ مار کې پروت دی، هر سړی په سیاست کې پروت دی، هر سړی په لوټ کې پروت دی. خو زما جشن ازادي هم د دې دپاره راغله چې د پاکستان جنډه خلکو پرېښوده، د عمران خان جنډه یې اوچته کړې ده. زه په دې باندې افسوس کوم، زه په دې افسوس کوم چې پاکستان زما عین دی، پاکستان زما زړه دی. دا ځمکه چې کوم ده دا زما مور ده، خو د مور عبادت پکار دی په زوی باندې. زه خو افسوس دا کوم چې سیاسي پارټۍ په دې باندې بالکل خپل سیاسي رول ادا کوي. زه دا ویم مور د هغې په حال څه خبر دی، مور د هغې په حال څه خبر دی، غریب په خپل حال ښه خبر دی. دا 800 روپو دیاړي وکړي که هغه بچو ته مزدوري وکړي، که هغه وړه والي، که هغه چیني والي، که هغه نور څه وکړي. د بجلۍ ایټم بم یې راګزار کړی دی. موږ د چا نه ګیله وکړو؟ یو طرف ته د پی ډي ایم حکومت دی، بل طرف ته چې کوم دی د عمران خان حکومت و. موږ ته ټول 0% شوې. د الله نظام قایمول پکار دي، د هغه نظام قایمول پکار دي چې په افغانستان کې نن وزیر خارجه چې کوم دی په همداسې ګرځي. هغه چې کوم دی ما نه وروسته ازاد شو، افغانستان هم زما ورور دی. موږ یو اتحاد یو. څوک چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ ټول د یوې کلمې ورونه یو. خو زه افسوس دا کومه چې موږ ته پته نه لګېږي، ازادي نه میلاویږي. آزاد خو هغه ملک چې هغه د امریکا د غلامۍ نه خلاص شي. موږ خو د امریکا سره ګاڼه یو، موږ د امریکا سره په هغې لپجب کې ګیر یو، مبتلا یو. زموږ بینکونه د سود نظام چلیږي، زموږ په ملک کې د سود نظام چلیږي. موږ افسوس دا کوو موږ چا ته وجاړو. موږ چې چا له وجاړو نو موږ سره د مهرنۍ مور سلوک کوي. موږ چې هر خوا ته لاس واچو، خو دا ځلې د الله نه ویرېږئ. یو ووټ په مرته نه ورکوو که هغه هر یو پارټۍ والا ودرېږي. خو موږ باندې د حضرت عمر غوندې داسې خلیفه پکار دی چې هغه بالکل د الله ته ورځي. خو که موږ سوچ وکړو شاهد خان شاهد صاحب موږ د مور نه داسې غوښې پیدا شوي وو. الله غټ کو، الله نظام دی. خو موږ چې کوم دی چې کله قبر له ورځو ایک تنها به ورځو، موږ سره به دا کپړه نه وي، کفن به وي، زموږ به کپړې نه وي. موږ سره دولت نه ځي، موږ سره مال نه ځي، موږ سره کورونه نه ځي. نو موږ دا ویو، زه خو په افسوس کې دا ویم چې غریب سړی به څه وړي. غریب سړی خو په دې دنیا هم خوارزار دی، په هغې دنیا هم خوارزار دی. ما نه د پریس والا تپوس وکړي چې رحمان ګله ولې؟ زه ورته یم دا چې دلته غریب سړی حلالې مردارې خپل بچو ته راوړي، خپل بچي پې ساتي. خو په هغې دنیا کې چې کوم دی الله پاک هغې نه تپوس وکړي نو هغه ورته وایي خو بیا هغې سره خو څه نه وي. مالداره په دې دنیا هم خوشحاله وي، بچو له هر څه راوړي، هر څه وکړي، پکنیک وکړي، دا پینپینکي والي، دا سورانګ چالو کړي، دا جنډې والي، نور لیبلې ولګوي، کور باندې سیرې واچوي. خو موږ دا ویو، زه افسوس دا کومه چې موږ به په هغې دنیا کې څه کوو. هغه به وایي ما جومات آباد کړی دی، ما یتیمانانو ته پیسې ورکړي دي، ما نور څه ورکړي دي. خو زه افسوس دا کومه چې زموږ سره خو بالکل ناانصافي کېږي. موږ په دې باندې پر زور مزاحمت کوو. جشن ازادي ماله پکار وه، یو طرف ته توره جنډه، بل طرف ته سپینه جنډه. د تورې مثال د ماتم دی او سپینه زه امن غواړم، په هر ځای کې امن غواړم. په باجوړ زه چې کله د باجوړ هغه مرګ را یاد کړم، هغه ګلالۍ ابوذر را یاد کړم او هغې سره هغه
کم یوي هفتې واده چې کړی و د هغې هنوم رانیر شو چې هغه را یاد کړم ما ته د هغې د اووه ورځو هغې ناوې نکریزې را یادې شي هغه به هم د چا ښځه وه د هغې خاوند یک تنه یې راوړو هغه په تابوت کې ورته راوړو ولې د هغې به ارمانونه نه وو خو زه افسوس دا کوم زه هلته تللی وم بلکل دا دماکه نه وه دا ډونګ حمله وه زه خو دا ویم چې دا ډون حملې کېږي ولې کېږي دا د دې سیاسي پارټیو په لاس باندې کېږي نور مې په زړه برابر سوه په خبرې خو به ډېرې په اخره کې به زه دا ویم چې یاره پاکستان زنده‌باد او امن جرګه پنده‌باد. السلام علیکم. کوم السلام. څنګه یې خیر دی جی. ټیک ټاک خیر. ا دې مې پوهېږه ستا دوه جنډې دي نن خو 14 اګست دی ته کوم اګست مناوې؟ نو 14 اګست هم مناوو خو د دې مطلب دا دی چې رولولي مینه او خلوص او محبت دا د یو بل څخه قایم کو ځکه چې بری پاکستان کې افغانستان کې داسې نمک حرام شته چې هغوی په دې وطن کې دغه پیدا کوي اختلاف پیدا کوي داسې نور خلک هم شته نو ما د دې دا وجې ولګولې دا دوه جنډې چې زمونږ مینه د رورولي ده ځکه چې دا KPK نه ده دا د افغانستان صوبه ده مونږ هم پښتانه یو هغوی هم پښتانه دي او لر او بر پښتانه ښکلي دي زمونږ د کلي پښتانه ښکلي دي او مړه په پنجاب کې حسن چرته دی مړه په پنجاب کې حسن چرته دی د دیر او د باجوړ پښتانه ښکلي دي. زبردست. او د کومې سیمې سره تعلق ساتي؟ مونږ خو د شیرګل سره جي. او افغانستان اوسېدونکي؟ نه جي مونږ خو د دې اوسېدونکي پاکستان یو. ښه پاکستاني؟ یاره منم دی. او د افغانستان پیراق دم چوتګړ او د پاکستان د رور د 14 اګست د خوشحالۍ په ورځ یو ډېره ښکلې خبره وکړله دا جی د پاکستان اوسېدونکی دی پاکستانی دی خو د مینې محبت یو پیغام ورکو پښتنو له که د لر دی او که د بر دی پښتون یو پښتون دی او دا د مینې محبت ژوندی مثال دی جی یو طرف ته د پاکستان جنډا بل طرف ته د افغانستان جنډا ورور وایي چې موږ مینه محبت او دوستي مضبوطو که لر دی او که بر دی پښتون یو دی او الله دې وکړي چې زموږ د پښتنو د یو بل سره مینه محبت سیوا شي او نفرتونه ورک شي د ورور دا خبره مو کړه چې شته پکې داسې خلک چې هغې نفرتونه خوري خو نه چېرته امن پسنده پښتون یو د پښتو په معیارو په روایاتو باندې برابري نو هغه به بالکل د مینې یو پیغام ورکوي د ورورولۍ پیغام به ورکوي. مننه جي. شکریه جي. شکریه ډېره مهرباني. نور څه ویل غواړې؟ او بس زما خو دې ټولو دغه ته دا درخواست دی چې مینه محبت خوره کوي رورولي خوره کوي ځکه چې د دنیا 2 ورځې ژوند دی او دوستي او محبت خوره کوي عمر د جمع مازدیګر دی تیر بشي نه او مسافرو باندې خاص کر سلام کوم چې په بل وطن کې دي الله مو په خپل وطن کې د رزق دغه ولټوه. مننه. مننه. مهرباني. مننه. السلام علیکم. السلام علیکم جی. څنګه یې؟ خیر دی جل. خیر ټیک ټاک. لکه تا ټولو له کلاشینکوف اخیستې پولیس دې پونه نیسي. بس څنګه جی دا واړه دي خفه کېږي چې نه لیولې مثال خو د کلاشینکوف دی. بالکل جی وګون نه اخلاص کو جی څنګه ښه ماشومان دې راوستي بس شکر مول ورکړي نه پرې نه وځي په یو موټر سایکل زیات بس چې په قلار راغلی جی په لار کم ځای نه راغلی خېلیو جی خېلی بچی دي دا دوه ماشومان دي او دا یو مې چې دوه مې ورارګان دي ورته نه کامل امين امين. مننه. ته څنګه یې لکه خی ته وګڼه دا کلاشینکوف وه جاجر پې وه مننه. کتونکو دا د 14 اګست په خوشحالۍ کې دا دوه سپینګیري راوتي خو شرمېږي خبرې نشي کولی وایي څه ویلی نه شو به دغسې به ودرېږو صرف وینې دا د 14 اګست خوشحالي ده دوی په ملکند کې دلته راغلي او د 14 اګست خوشحالي مناوئ. دا ګندې ته وای دا او کو څوک را لواده کوي خر کی ترازه خوالتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ورور خیر؟ دا نن چې کومه خوشحالي ده د دې وجه څه ده؟ دا 14 اګست په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی. پاکستان آزاد. کوم ځای نه راغلي دا؟ موږ د هریچن نه راغلي هریچن نه او دلته ملکان ته راغلي ډېر ښایسته ماحول دی دلته هر څوک دی دلته راشي. ماشومان هم راوستي؟ نه ماشومان یې موږ ملګري راغلي. پونګې خطرناک کلاشینکوف خو د لاس کې نیولې تې لګوه.
څنګه یې؟ خیر تاسو خیر برابر خیر څه له راغلی والله بس 14 اگست د خوشحالي نه راغلی نو بس دلته بس والله د اګست خوشحالۍ نه او بالکل خوشحالي مناوې بس خوشحالي خو سینې مو خوشحالي به مناوځه چې موږ نه سړی ګر کړی دو خپه یې پس څوک یې ګیر کړي زمان خان ګر کړی او نو نو سبا تاسو کې څنګه یې؟ شکر الحمدلله تاسو دعاګانې دي الحمدلله تاسو کوم ځای نه راغلي؟ مو هر هریچن نه راغلي جی ټول یو ګروپ یې؟ ټول یو ګروپ بس در څلور مرګري راغلي د ملګري چې کومه خبره وکړه نو حقیقت ویل خو ډېر ګران کار دی خو خپي خپه ډېر زیات یې؟ په نیم زړه 14 اګست مناوه یاره په نیم ورځ چې سره مناوو نو خو بس راغلي یاست یو دغه یوازې سبا خبره ته وکړه ځکه چې حقیقت ویل ګران کار دی بس ته نور څه السلام علیکم زیارت برازم سعودی ته درګه څنګه یې؟ خیر څنګه 14 اګست سامان دی راوړی؟ او جی سامان هم راوړی څنګه خلک ساخلي که نه؟ او جی راخلی خډیر ختم بشي ده؟ او جی بالکل ختم مزه شته دی؟ بالکل مزه مزه دی جی څه سدبنده سامان دی راوړی؟ او دا هم سامان څو په شیرګل کې دغه کړو بیا هم دلته راوړو او جی دا پونګیم پکې دي؟ او پونګیم پکې دي پونګیم خرڅېږي؟ او بالکل خلک ډېر خرڅو جی ډېر خرڅ بالکل دې مثال خو سم د ماشین لګره چا په غوږ کې نه بالکل ماشین وټازه بالکل او جی بالکل ډېر دغه خلک خو په خوشاله څنګه 13 14 اگستونو ماغه سي خریداري کوي بالکل دا غینه زیات خوشاله دي هغه نه زیات بالکل شکر